الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما انتہائی درجی معزز علماء کرام و طلباء او د دې علاقې مشرانو کشرانو د الله تعالی لوی احسان دی او فضل دی چې الله پاک د رمضان المبارک پر اهم میاشت کې منګ او تاسو له زندگی او ژوند راکو ورنه ډېر خلک به تیر کال دلته ستاسو سره ختم کې او تراوو کې شریکو شاهد چې هغه ستاسو نه وس جدای دا الله تعالی فضل دی چې زموږ په زندگی باندې دا یو پیر رمضان مبارک بیا راوس او بیا ډیر خلک پر راسي چې راغو زندگی به وس رواني ژوند به رواني ژوندۍ به خداغون الله تعالی توان او طاقت په سلب کړي اغسته وي دیو به مریضانی دا به خواهش لري چې موږ روزي ونه سخونه بشي نه وي او دغه شانتی را تمنا وکي چې موږ تراوی وکړو خو نه بشي کوله دا د الله بل احسان او فضل دی چې موږ له زندگی عمر راکړو دا غي سره سره صحت عمر راکو او بیا د الله تعالی احسان بل دا چې تراو کې دن الله تعالی د قران مجید دا اوریدو توفیق را نصیب کو الله تعالی دا قران مجید پرې میاش کې نازل کړي ر شهر رمضان الذي انزل فيه القران نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کوم روایت چې ما بیان کو پرې طریقې سره مختلف روایات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یو سړی قیام پر رمضان کې وکي تراوی وکي د ایمان سره او د ثواب په نیت باندې نو غفر له ما تقدم من ذنبه مخکینی ګناونه الله معاف کی او همدغه شان یو روایت من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یو سړی رمضان کې روزي ونسی د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت باندې نو د مخکینی ګناونه معاف شي او دریم روایت درې بشان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یو سړی د ليلة القدر په شپه کې قیام وکي د ایمان په حالت کې او د ثواب په اراده باندې نو د مخکینی ګناونه معاف شي نو ګورا یو د انسان صغیر ګناونه دي واړه ګناونه چې ورته پښتو کې وای او یو کبایر دی لوی ګناونه چې ورته وای نو الله واړه ګناونه دا د روزو په ذریعه سره زموږ نورې جول د شانتي واړه ګناونه الله د قیام په ذریعه سره د تراو په ذریعه سره الله ورې جول او د شانتي الله تعالی یو انسان له توفیق ورکی د ليله القدر کې رشپې قیام وکي او سنس قیام خو په هر انسان کوي ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته یو سړی د ماسوتن منز دا د جمع سره وکي الله د نیمه شپې د عبادت ثواب ورکی او بیا چې کله د سحر منز د جمع سره وکي نو الله د نیمه شپې د عبادت ثواب وکي نو چې کم یو انسان په دې اخرنه عشره کې هر ما سوتن د جمع سره شریک شي او هر سحر د جمع سره شریک شي
بس در شپې عبادت وکړو. نو من قام لیلة القدر، څوک چې لیلة القدر کې د شپې قیامو کې ودرېږي ایمانا و احتسابا، د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت باندې، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، د دې انسان ګناونه معاف شي. نو صغیر ګناونه الله په تراو سره معاف کړل، په روزو سره معاف کړل، د شان د لیلة القدر په شپه کې په عبادت سره معاف کړل. یو انسان د خپل کور نه راځي، د جمعه طرف ته قدمونه علي، په هغې سره یو یو قدم سره الله درې انسان یو یو ګناه معاف کو ویریجو. صغیر پرې طریقې سره الله معاف کړل. یو یو انسان د 65 مموز د پاره اودس کوي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته چې کم یو انسان اودس کې مخ ته وبور واچي، الله د مخ ګناونه وریږي. صغائر پر سره وریږیدل. یو انسان لاسونه انزي، ګناونه داغه نه وریږیدل، صغائر پر سره هم وریږیدل. یو انسان د سر مسکای، د غلط خیالات او سوچونه داغه ګناونه وریږیدل. یو انسان خپې وینځلې، د صغائر ګناونه وریږیدل. نو زمونږ استاد سره صغائر د وړو ګناونو مسله خو حل شو. امام بني پر رحمت الله علی په قبر دی الله په کروڑو رحمتونه راوړي. الله چې کم دی داسې چې کم دی هغه له قوت ورکړو. امام ابو حنیفه رحمت الله علی با داسې راو د ثبوت وکتل، دا پته ورته ولېږي چې د دې انسان نه کم ګناونه چې کم دی نو ریږېدلې دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علی د یو نهر په غاړه باندې ناست دی، په دې نهر کې بره یو کس اودس وکړو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردانو ته وی په دې نهر کې چا اودس وکړو، ما ته په دې اوبو کې اندازه ولګی را چې دغه کس سودخور دی، د پیسې په سود باندې چلیږي. طلبا خو مستی دی، خود هر شي تحقیق کوي. یو څو طلبا روان شل په دې نهر باندې، یو کس اودس کړی دی او د نهر په غاړه باندې ولاړ دی. د امام بني پر رحمت الله علیه طلباو تپوسو کو خبر اترو کې سکار کسب کې رو دې زیل سړی وروس چې داغه پیسې په سود باندې چلے دی. یو ورځ امام بني پر رحمت الله علیه د خپل طلباو سره روان دی، د نهر په غاړه باندې بیا امام صاحب خپل شاګردانو ته وی په نهر کې چا بر او د سوکو ما ترې وبون اندازه ولګی را چې بری کې کم ګناونه وینځل شول. دا کس چې کم دینو د مور فلار د دنه خپدي او د مور فلار نافرمان دي. طالبان روان شول، دا سړی نه ورو تحقیق کو والدین دي ژوند دي او کنه دي، څنګه ستا سره شریک دي کنه دي. ورو پته ولګی را چې د دنه واقعي د مور فلار خبري او غتی جدا دي. دا قسمه خبره اترې چې مونږه د چا په مخ کې وکړو نو پرې دور کې راي مو دشمنان هغه داسې خان دي غونتا چې دا چرته کې راشي. یو پیره ما باندې پر رحمت الله علی یو غلیو کو سکر روان دي، داسې لختی کې وببای دي. امام باندې پر رحمت الله علی ته پته ولګی را دې کې کم ګناونه وینځل شول. یو نوجوان چې کم دینو راوته امام باندې پر رحمت الله علی کینو او د ګناه مطابق ورته تفصیلی نصیحت وکړو. نډیر خلک بیا خان دي وای دا سن آشنا خبرې دي، منګو دا ناشنا نه دي. دا خبرې تا ته هم در نصیب کېدی شي، خو دوه کاره وکې. یو د الله اوامر، الله چې رقم خبر حکم تا ته کړی دی دا غیبه پابند دی، دا الله تعالی احکامات په پوره کې. دویم نمبر کار وستا دی چې کم منهیات دي الله رسنه منع کړی دا غینه به بالکل یو مکمل منع کېږي. دا دوه کارونه چې تا وکړل الله به تعالی هم داسې ذوق درکړي، الله به تعالی هم داسې قوت درکړي تا ته به اندازه لګي. امام باندې پر رحمت الله علی لا الله چې کم دینو دا توان او طاقت ورکړو دام پر دوه خبرو باندې د امام صاحب د عباراتو تاسو بار بار د علماو نه تذکرہ اورئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه استره ماسوتن منځ به وکړو، سحر پوری بر ماسوتن په اودس باندې د شپې نوافل کول تر دې پوری سحر مؤذن براغه اذان به وکړو. امام باندې پر رحمت الله علیه په ماسوتن اودس لا نو مات کړي، په ماسوتن په اودس په سحر منځ وکړو
امام صاحب بچی کم دینو بیا کور تلاړ امام باندې پر رحمت الله علیه د عبارات کمال دا امام صاحب باندې زندگی باندې چې بکله رمضان مبارک میاشت رااله امام باندې پر رحمت الله علیه ورشپی د قران یو ختم وکړو د ورځې به قران یو ختم وکړو بعض علماء لیکلي دي تراو کې به یو وکړو چا لیکلي درې به تراو کې وکړل امام صاحب به 61 یا 63 ختمونه د قران مجید وکړل دا د عبادتو کار بل طرف تر ګنا نه ځان څنګه بچ کو امام باندې پر رحمت الله علیه تا یو پیر چاوي وی چا چې کم دینو زمون کوفی تا د غلا بزی راوستری او هغه بزی دلته قصابانو باندې خرڅ کړی دي امام ابو پر رحمت الله علیه مشرانو نه تپوسو کو د بزی چې کم دینو عمر سمرای مشران وی دومره وخت بزت ژوندۍ تر هغه وخت پورې د قصابین امام صاحب غوخه نه راغستی شاهد دار غلاغ بزی ذبح کړي اسینه چې غلا د بزی غوخه زوخرم چا امام صاحب ته وی عقود الجمان دا علماء طلباء خامخا وګورئ د امام صاحب چې کم دی مناقب باندې زبردست کتاب دی چا چې کم دی نو امام صاحب ته وی چې دلته کې سمندر کناره او غاړې ته سالکان راغلیو ځان سره غوخه راوړې و او هغه دلته سمندر په غاړه باندې پخ کړي و دا غي اډو کې وغیرہ سمندر ته غورځولي امام صاحب سوچ کوي اسینه چې دا هغه غلاغه بيزا دا غي غوخه دی راوړي او دلته پخ کړي دا غي هغه پټي اډو کې سمندر ته چولي اسینه چې میانو هغه غلا د بيزي غوخه خړلي امام باندې پر رحمت الله علیه مشران نه تپوس کوي د مهي زندگی سمري مشران وای دومره تر هغه وخت پورې امام باندې پر رحمت الله علیه د مهي غوخه به نه خړه شاهد چې دا هغه بزر غلا چاله لکړي دغه لکانو هغه غوخه راوړي سمندر ته دغه غوخه چولي زیاتی دغه ډوکی غرزولي اسینه چې مهي هغه خړلي او هغه مهي ښکاری ښکار کړي زکه مهي اخرم شاهد هغه مهي غوخه زما خېټه تلاړ شي دا چې کم دی مشکو خوراک ته مې د خندا مقام نره امام باندې پر رحمت الله علیه الله دا مرتبه سینه دا ور کړي ځان د حرامونو ساتلو ځان چې کم دی الله اوامر توقف کړو نو خبره ماده پوری کوله چې یو د انسان صغائر ګناه دي یو د انسان کبایر ګناه دي صغائر ګناه الله تعالی د انسان پر روجي سره معاف کړل د انسان په تراو سره معاف کړل تجکلا او دس کې د منځ د پاره نستار مخنا د لاسون او د خپون او د سرنا الله ګناونه خود به خود چې کم دین وري جول وسم سلام ته پات شو د کبایرو وسغړ ګناونه دي د دې سره بسکو شریعت مونږ تر دې طریقه سره خولې ده چې مونږ رمضان مبارک پر اخرنو یو سو شپوږی چې کم دی هغه عمل وکړو د صغیر مسله زمونږ حل وس کبایر کم لوی ګناونه شری دا غي د پاره انسان ست طریقه اختیار کی چې د انسان نه او ګناونه وریږي نو دا خبر زین کې یار ساتي دا غي د پاره چې کم دی شریعت مونږ ته د توبې طریقه خولې ده مسلمان به پای کبایر باندې لوی ګناونه باندې توبه کوي په شرط طریق هغه لوی ګناونه دار حقوق لباس سره تعلق نه لري د حقوق الله سره تعلق لري دا الله حقونه تاسو کړی بیا په توبې سره معاف کیږي وسکتا پر دې حقونه ځای کړو نو دا هغه مالک نه با دا غي چې کم دینو معافي غواړي ستاب چې کم دی هغه جرم الله تعالی معاف کوي نو مایر الصغائر خبره ختمه وزد کبایر خبره چې کم دینو شروع ده چې کبایر او غټو ګناونو د پاره منګه سوکو چې الله په دې رمضان کې منګ د صغائر او کبایر دوانو نه چې کم دینو پاکي نو بیا دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظ ساتي د هر مرض د پاره الله یو تریاق پیدا کړی ری دنیا کې راسي مرض نشته چې د هغه د پاره الله علاج نه پیدا کړي وزدي خو یو د مرض چې کم دی دا د ګناه دی د ګناه د مرض د پاره دا چې کم دی نو سبب شیطان دی سبب چې کم دی نو نفس دی د هر مرض د پاره الله علاج پیدا کو وزدري نفس او شیطان د پاره الله کم تریاق پیدا کړی ری الله کم علاج پیدا کړی ری د هغه د پاره مسلمان ته الله د توبې طریقه خولې ده مسلمان صغیر ګناونه ستانه ز په مون سره ریجوم تراو سره ریجوم یوې جمعې نه بلې جمعې پورې
د دوانو جمعو منځونه تا ادا کړل د دې سره خود به خود وریږي یو منځ نه والا تر بل منځه پورې ستاسو غیر ګناهونه وریږېدل وز د کبایرو مسله ده د هغې دپاره ما تا ته د ټولو نه اسانه طریقه ښولې ده مسلمان د شپې په سیسه کې پاسه رمضان مبارک شپې دي د الله رحمت چې کوم دی پر شپه کې د باران په شان راوریږي ځکه د رمضان د ورځې نه د شپه چې کوم دی نو اعلی پرې کې پاسه او رب ته چې کوم دی نو استغفار وکړه رب ته توبه وباسه الله به تا د صغایرو نه هم پاکي الله به تا د کبایرو نه چې کوم دی نو هم پاکي نو دا طریقه مونږ ته الله تعالی وښوه چې وتوبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون اے مؤمنانو ټول الله ته توبه وباسئ د پاره چې تاسو چې کوم دی نو فلاح ور ورسئ نو زمونږ اخرنی رمضان کې دا تقریبا 100 شپې زوم پر هغه یو موضوع باندې باس کومه وصل د مرچکو جماعت کې هم پرې باندې مون خبر وکړه چې اخرنی او 100 شپې زمونږ سره پاتې دي پدې کې رشپې پاسیدل رب ته چې کوم دی نو جړاو پریاد کول د خپل ګناونو نه چې کوم دی اگر رجوع کول توبه ایستل د توبې معنی را واپس کېدل کله چې د دې توبې نسبت انسان ته وشي د دې مطلب دا چې دا انسان د خپل ګناونو نه واپس شو د خپل کړو نه واپس شو د دې توبې نسبت چې الله طرف ته وشي چې الله تواب دی د دې معنی دا ده چې الله د عذاب ورکول نه چې کوم دی نو دا رامن شو الله چې کوم دی نو واپس شو دی انسان له عذاب نه ورکوي په دې وجه مسلمان کار بدای اخیرنی عشره کې الله ته رجوع کول الله ته چې کوم دی نو توبه وستل ځکه دنیا کې راسي انسان نه معلومیږي چې هغه ګناه نه کړی او مجرم نه هر یو انسان سن صحت کې چې کوم دی نو ګناهګار دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت دی کل بنی آدم خطا هر یو بنی آدم چې کوم دی نو خطاکار او ګناهګار دی وخیر الخطائین التوابون بهترین خطاکار هغه چې دا توبه وباسي الله ته چې کوم دی نو رجوع وکي په دې وجه باندې الله قرآن کې بار بار فرمایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون منګ یو سوچ وړو منګ ربا رمضان مبارک کې خطا زمنګ د مغفرت او بخنه د پاره بهانه لټولې د دین نور غټه بهانه بسې زمنګ د مغفرت چې رب منګ یو فرض ادا کو تاج کم دینو پاو یو باندې بدل کو منګ یو نفل کو تاج کم دینو په فرض باندې بدل کو الله دې کې چې کم دینو ستاره رحمتونه د باران په شانتی راورېده خو بیا منګ دومره همت ونکو چې منګ ځان مغفرت چې کم دینو وکړو منګ خدای پاکا د خپل اعمالو په ذریعہ سره په تابع نزان وبخو الله قرآن کې فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله پیغمبر داس خلق توای همت مبایلی د الله د رحمت نه منا امید کیږي هغه خلق چې په ځان باندې د ګناونو په ذریعہ سره چې کم دینو ظلم کړی دی لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه منا امید کیږي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله تمام ګناونه انسان ته چې کم دینو دا معاف کوي او بیا د خونه او د مزي خبره ده کم یو انسان چې خپل ګناونو نه رب ته چې کم دینو رجوع توبه وکي الله یوازې دا سینه کوي د انسان ګناونه معاف کوي بلکې ان الله يحب التوابین الله د انسان سره محبت او خپل شاملیال کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته اتائب حبیب الله تائب چې کم دینو دا د الله دوست وګرځي الله ته چې کم دینو دا ور نږدې شي یو بزرگ د دې عجیب غونته کې خوب بیانې بزرگ وای ما شپې خوب لید ما د خپل رب سره ملاقات په خوب کې وکړو زما ذهن کې دا خبره وا رب قرآن کې مونږ ګورو ته فرمایي چې ان الله يحب التوابین الله د توبه کوونکو سره محبت ساتي رب ما ته خود دې مسلینا زما په یو مسله کې اشکال دی هغه دا چې یو انسان د وخت نه متقی او پرهیزګار دی د وخت نه چې کم دی نو د دیندار دی او بل هغه کس دی چې په وخت باندې ګناونه او جرمونه کړی دي د شپې په سیسه کې پاسې خبر رب ته چې کم دی نو توبه وکړه رب را توبې والا خو زیات ستا چې کم دی نو خوښ ته دا څه وجه ده په دې اشکال باندې زه پوه نه شم دغه بزرګ او متقي وایي ما ته رب چې کم دی نو وفرمیل خوب کې چې کله ته سحر پاسې تر خپل کوره کله بهر ته ووتې اولنې کس چې څنګه تعالی مخله درغه دا اشکال به هغه ته پیش کی هغه به د دې خبرې جواب تعالی درکې چې یو هغه کس ته چې دا د وخت نه متقی او پرهیزګار دی یو هغه کس ته چې دا پرهیزګار نه دی دا ګناهګار او سرکش دی ورسته چې کم دینو پاسې او رب ته توبه وستا دی وای سحر ز پاسیرم زجر خپل کور کله بهر ته وتم زګورم چې مال وسوک مخله راځي زته ردی مسلې تپوس چې کم دینو دا وکما چې ګور الله تا هغه کس زیات
محبوب دی چې کوم الله تر ګناونو نه پس توبه وباسي. مال یو کس مخې له راغی، ما چې هغه کس ته وکتل، هغه زمونږ د علاقې هغه جولاو چې هغه به کپړې جوړولې، د هغه کړۍ وه. ما دا غنه د مسلې تپوس وکړو، ما کینستانه د مسلې تپوس کوم. دنیا کې دوه قسمه خلق دي مسلمانانو کې، یو هغه مسلمان دی چې دا د وخت نه پرهیزګار او متقي، یو هغه چې دا مجرم او ګناهګاري وروسته خپلو جرمونو نه رب ته چې کوم دی نو توبه وباسي. زه په دې مسله باندې نه یم پوه چې دا اولني نه زیات د الله تعالی دویم زیات خوښ دی. دا څه وجه کیدی شي؟ هغه ورته وي چې ته خو ما پېژنې، زما کار خو کړۍ ګرځول دي، زما کار خو کپړې جوړول دي، زمانه د کپړو مطابق تپوس کوا، د شړو مطابق تپوس کوا، دا خو چرته یو عالم نه تپوس وکا. ما ورته وی چې زما رب ستا طرف ته اشاره کړی را، ما ته رب په خو کې فرمایلیو اولنې تعالی کم یو سره مخې له درشي د دې مسلې جواب به هغه درکوي. هغه وی ښه چې رب زما طرف ته اشاره کړی را، زه خو نور عامي کس یم پرې باندې نه پوهېږم، خو زه به د خپلې شړې مطابق تعالی د مسلې حل راوباسم. موږ چې کله شړې جوړه کړو، موږ چې کله تارونه چې کم دی نو وګیو په هغې باندې یو برش راکاږو، کله کله د برش سره د هغې نه یو تار چې کم دی نو دا وشو کېږي. موږ چې هغه تار چې کم دی نو ټانکې کړو، هغه صادر ختم شي، بالکل نور تارونه بالکل ختم شي. د نورو تارونو دا احتمال او شک چې دا وشلېږي، خو کم تار چې موږ ټانکې کړی دی هغه بالکل تر اخره پورې نه شلېږي. هغه کس وی زه اوس په دې خبره باندې پوه شوم د مخکې نه متقي دی، هغې کې احتمال دا شته چې دی د الله نه بغاوت اختیار کړي. کم یو کس چې د زړه د صدق نه توبه وباسي، د چې توبه وستا د مرګ پورې په توبه باندې قائم، بیا توبه ماتي نه، نو د مسلمان کار بسي. ما اخرنی عشره شروع ده، زه بار بار هر شپه د حدیث چې کوم دی نو بیانوم د کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله مبارک جمعه تراغ مسجد نبوي دی، منگ توی را نزدی شئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاولنے پڑوئی باندې قدم دی امین وئی، دویم باندې امین، دریم باندې امین وئی. صحابه تپوس کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا یا رسول الله د امین تاسو ولې وې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحابه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو، جبرائیل درې خیری چې کم دینو کړی دي. یو دا چې رچا په زندګۍ باندې د رمضان مبارک میاشت رااله او د دومره عبادتونه کې چې جنت تطلو والا جوړ شي. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام غونته استی چې اسمان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کلام چې کم دینو راوړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما د معراج په شپه باندې جبرائیل وکته، د اسمان او فقاو کناره ټولې چې کم دینو پټې کړې وې، هغه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خیر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته استی په هغه باندې امین وای. دا د ير یو مقام دی. ما مسلمانه دغه حدیث د ځان چې کم دی د خیرونه بچکه د شپې په اخره کې و پاسي رب ته بچ کم دی استغفار کې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی را دغه مفهوم چې کوم دی نو ز بیانوما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زما رب وای چې اے بنی آدمه کتر سو پوری چې تمارا بلې، اے بنی آدمه تر سو پوری زمانه د مغفرت چې کوم دی نو امید لري، زبستا هر قسمه ګناونه چې کوم دی نو معاف کوما، ولا ابالی او زما د پروا هم نشته ستا ګناونه چې کوم دی نو هر څومره دي زبستا ګناونه چې کوم دی نو معاف کوما. او اے بنی آدمه کچرته ستا ګناونه دومره سیوا شول چې تر اسمانه پورې ور رسیدل، دا غینه پس چې کم دینو زما طرف ته تا رجوع وکړه، تا چې کم دینو استغفار وکړو، زه به ټول ګناونه ستا چې کم دینو معاف کم. ولا ابالیا او زه د دې هم پروا نه ساتم چې ستا ګناونه دومره زیاتی په یو توبه باندې زه چې کم دینو څنګه معاف کم، زه چې کم دینو معاف کوما. اے بنی آدمه کچرته کې ستا ګناونه دومره سیوا شي، دا ځمکه یو چې کم دینو میدان شو، د دې ځمکې دا ځمکه مکمل ستا ګناونه چې کم دینو دا پټ کی، دې ځمکې باندې لپاسه ستا ګناونه رالل، بیا تا زما طرف ته چې کم دینو استغفار وکړو، رجوع چې کم دینو تا وکړه، تخ پیمانه شو استومانه شوی چې ربا زما ګناونه سیوا، رب ستا مغفرت چې کم دینو سیوا، رب زما ګناونه کا سیواری، ستا وسعت او رحمت چې کم دینو پری باندې وسیه ده. اے انسان زمکه تار ګناونه ډکه کړي وا، زبر مغفرت او بخشش نستا لپاره چې کم دینو زمکه ډکه کم. ما د الله پر رضا کېدو کې وخت نه لګي، مسلمان ستا په پاسېدو کې وخت لګي، تا چې کم دینو جړاو پر یاد باندې د خپل ګنا نه پر رجوع کې چې کم دینو وخت لګي، اخرنی عشره کې پاسا پر رب باندې خپل ګناونه چې کم دینو دا معاف کا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته رسول الله مبارک فرمای
زما رب چې کم دینو د شپې خپل د قدرت لاسونه داسې غځولي چې کم یو انسان د ورځې جرمونه کړي د هغه دپاره لاس چې کم دینو دا غوړولي که چېرته کې دا انسان د شپې راپاسي د ورځې د هغه جرم نه چې کم دینو دی لږ غونته استغفار وکړي او توبه وباسي دغه شانتې زما رب چې کم دی د ورځې د خپل قدرت لاسونه دا غوړولي که چېرته د شپې چا جرم کړی چې دی راشي د ورځې الله ته د هغې نه چې کم دینو استغفار وکړي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي زما زه روزانه او یا پیر استغفار غواړم بل روایت کې راځي زه سل پیرې چې کم دین استغفار غواړم نبی علیه الصلاة والسلام خو ګناهګار نو انبیا خو د نبوت نه مخکې الله د ګناه نه معصوم پیدا کړي دي د نبوت نه وروسته هم چې کم دی د ګناه نه معصوم دي دا صرف خپل امت ته تلقین چې کم دی نو ورکوي ای امتي هر یو انسان چې کم دی نو خطا کار دی خو بهترین خطا کار هغه دی چې دی خدای ته چې کم دی نو توبه وباسي د نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی رسول الله مبارک فرمایي د شپې په سیسه کې په خلوت کې انسان چې کم دی نو پاسي خپل رب طرف ته چې کم دی نو رجوع وکړي په خپلو ګناهونو باندې لغونته کې ندامت او خپېمانتیا اختیار کړي او د الله د خشیت او د یرې نه د ده له دواړو سترګو نه چې کم دی نو اوښې راوځي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل که دا اوښې د مچ د سر په مقدار باندې چې کم دی نو ولې نه دا اوښې د مخ سیسې ته چې کم دی نو راښکته شوې الله دغه مخ چې کم دی نو په جهنم باندې دا حرام کړي ما مسلمان لږ غونته کې پاسه خپلو جرمونو طرف ته لږ سوچ او فکر وکړه او بیا د الله د یرې نه لږ غونته کې اوښې چې کم دی نو ښکته راوبیوه که ستا زړه سخت دی ستا د سترګو نه چې کم دی نو اوښې دا چې کم دی نو نه راوځي نبي علیه الصلاة والسلام هغه مسله هم حل کړه که تا له جړا در نه درځي د جړا شکل چې کم دی نو دا اختیار کا نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل د مچ د سر په مقدار باندې که د دې انسان د سترګو نه د الله د یرې نه چې کم دی د الله د خوف نه اوښې راوبهیدې د سترګې سیسې ته د مخ حصې ته ورسېدې دغه مخ الله د جهنم په اور باندې چې کم دی نو حراموي او بیا زمونږ د اکابرو مشرانو طریقه کار به دا او بلکې دا د صحابو طریقه به هم وه چې د الله د یرې نه به درې سترګې نه لږ غونته کې اوښه راووته الله خو په دغې باندې دا مخ په جهنم باندې حراموي نو صحابو طریقه به دا وه زمونږ د مشرانو طریقه به دا وه دا اوښه به یې راوغسته او په تمام مخ پورې چې کم دی نو دا لاس به یې راښکودو سنه سیسې تر مخ چې کم دی نو دا به ورورسېرک ځکه پرې اوښې کې ډېر زیات لوی طاقت دی ګورې یو هغه اوښه ده چې ستا نه د دنیا په تکلیف باندې چې کم دی نو لاړه شي د سترګې نه د هغې قیمت چې کم دی نو نشته یو هغه اوښه دا چرته دنیا کې ستا مال ځای شي د هغې د وجې نه چې کم دی نو لاړه شي یو هغه اوښه ده چې دا د قیمتي هیرې نه زیاته چې کم دی نو قیمتي ده چې لږ ته خپلو ګناهونو ته لږ سوچ وکړې د شپې په تیاره کې چې کم دی یو د الله نعمتونو ته هم سوچ وکړې چې ربه څومره نعمتونه دې په ما کړي بل طرف ته چې کم دی نو خپلو جرمونو طرف ته سوچ وکړې او د الله د خوف او د یرې نه د سترګې نه لږ غونته اوښه راووته دا پرې مخ پورې چې کم دی نو راکاږه دا یو ډېر قیمتي چې کم دی نو جوهر دی او بیا دا خبر ذهن کې یاد ساتئ دا مخ چې الله تعالی ستا په جهنم باندې حرام کو الله چې کم دی نو د انسان نور جسم دا جهنم طرف ته نه ورچوي چې څنګه مخ د جهنم نه خلاص شو انشاءالله دا نور جسم دا مخ چې کم دی نو تابع دی د انسان په جسم کې اعلی چې کم دی نو دا مخ دی نور جسم به الله تعالی چرته هم جهنم ته نه ورچوي دې باندې ماته واقع ذهن ته راله علمگیر بادشاہ په وخت کې یو راجا او دا هندو دی د یوې علاقې چې کم دی نو حکمران د عالمگیر بادشاه دا مقرر کړی دغه هندو راجا کله چې دا هندو مړ شو راجا د هغه دوه تنه وروڼه دي هغه دوه تنه وروڼو سوچ وکړو چې زمونږ د رور چې کوم دا راجا د ده یو بچی دی د 15-14 کالو دی خو دا علاقه نشي سنبالولی دی وراره ته به څه طریقه جوړه کړو دی به نه مخکې نه لر کړو د دې علاقې حکمراني به موږ ته میلاوه شي په دې علاقه به موږ مشران شو د دغه راجا چې کوم دی نو یو کس دی خوا کې ورسره یو مخلص دوست دی هغه راغی د هغې راجا بچي ته وی بچیا ستا په خلاف باندې ستاسو ترونو داسې منصوبه جوړه کړې ده تلاش عالمگیر بادشاه ته هغه د تمامه کارګزاري چې کم دی نو بیان کا او تا نه به دا تپوس کوي ته به دا جواب ورکې ځکه عالمگیر بادشاه به ستا نه امتحان علي چې ډېر علاقه کنټرولولی شي او که نه ستا نه چې تپوس کوي دا جواب ورکوه که دا تپوس وکړو دا جواب چې کم دی نو ورکوه هغه ماشوم روان کړی عالمگیر بادشاه لی بیایي هغه ماشوم د هغې کس نه تپوس کوي د هغه مخلص کس نه ورته وي تا چې ما ته کوم جوابونه وښول که اوس عالمگیر بادشاه د دې نه اوټ ما نه
کوم دی نو سوال وکړي نو بیا به صحیح. نو په دې باندې سړی پوه شي سړی خو هوښیار دی. دی وایي چې کله دا ماشوم عالمګیر باچا ته ور ورسو ما چې وکتل هغه ټیم کې عالمګیر باچا ګرمي ده د یو تالاب نه راوختو. تالاب کې چې کوم دی نو لمبلې دي ځکه سخته ګرمي وه. ورالو موږ ته وایي څه مسله یې راوړې ده. ما یې دا د راجا دغه هندو زوی دی دره ترونه دی د مخې نه چې کوم دی نو لرکول غواړي. که زما خوښه ده که ستاسو خوښې نو دی به د پلار په ځای باندې په دغه علاقه باندې حکمران کو مشر کو. عالمګیر باچا دغه ماشوم نه امتحان علي. امتحان تی دالي چې ګوره دا ماشوم یرزړی دی او که دا ماشوم دلیر دی د غیرتی دی هغه ماشوم ته وایي راشه دی خوا زه چې څوک حکمران جوړوم اول پرې تالاب کې ښکته غوپه چې کوم دی نو دا ورکوم راشه تاله تالاب کې غوپه در کوم مذاق ورسره کوي. د دواړو لاسونو نه چې کوم دی نو ماشوم ونیو او ښکته تالاب طرف ته دا ډېره قیمتي واقعه ذهن کې یاد ساتئ. دا چې کوم دی نو تالاب طرف ته ښکته ماشوم دا ور ډوب کو. ماشوم په ډک ډک باندې وخندل. عالمګیر باچا ورته وایي ماشومه عجیبه غونته بېوقوفه ما ته ښکاره شوې. وی باچا سلامت ولې زه دې ډوبوم غرقوم دی زری ښکته چې کم دی نو ور پرېږدم وجنم دی زه یم چې دی راختې شي او که نه او ته چې کم دی نو په ډک ډک باندې خاندې. ماشوم عجیبه جواب ورکړه لوی د عبرت خبرې چې کم دی نو وکړه. هغه ورته وایي باچا سلامته زه ګورم خندا ځکه راځي زما دواړه مړوندونه ستا په لاسو کې دي زه دې د دواړو لاسونه نیولی ما ښکته چې کم دی نو تالاب ترې ورښکته کړی ما. زما یقین دا دی زمونږ باچا چې کم دی نو رحمدله دی دی په خپل رعایا باندې چرته هم ظلم نه کوي. که زما یو ګوته ستا په لاس کې زما هم 100% یقین دا چې ته ما نه ډوبې د دغې ګوتې نه ما چې کوم دی نو بره راوباسې. اوس زما دواړه لاسونه چې کوم دی نو ستا په لاسو کې دي زما خو چې کوم دی د اعتماد نه سیوا چې کوم دی نو ما له خندا راله. زما 100% اطمینان دا چې دا باچا چرته هم ما نه غر کوي ما نه ډوبوي ځکه د ده زړه چې کوم دی نو رحم دله دی زما دواړه لاسونه د په لاس کې دي. نو خبره ما دې پورې کوله. عالمګیر باچا ماشوم راوسته وی ماشوم خيار دی ما دې پورې واقعیا چې کم دی نو بیان کړه چې الله د دې انسان چې کم دی نو د مخ په جهنم باندې حرام کی منګر الله تعالی د رحمت چې کم دی حدیثونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدل چې الله څومره رحیم ذات دی منګو چې مخ په جهنم باندې چې کم دی نو حرام کو. نور جسم چرته الله تعالی په جهنم کې نور ډوبای نور جسم چرته چې کم دی نو الله په ور باندې نسیږي. خو مسلمان لګ د شپې په سیسو کې پاسا لګ چې کم دی نو الله ته جړاو پریاد وکا. الله دومره غفور رحیم ذات دی دومره کریم الله تعالی ذات دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی التائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبه کون کې د ګناه نه داسره لکه چې داړو ګناه چې کم دینو کړي هم نه. الله دومره کریم ذات دی. الله پرشتو ته حکم وکي درې انسان دا جرم چې کم دی عمل نامینا داسې میټاو کې ختم کوي لکه چې تاسو رسراړو لیکل هم نه. د رسول الله مبارک بل روایت ہے کله چې انسان په خپل جرم باندې الله ته توبه وباسي الله د هغه پرشتو نه ګناه مکمل تور باندې ير کی. پرشتو ته بیا را پته هم نه لګي چې دې انسان چرته کې جرم کړو الله د عمل نامې نه هم بالکل ختم کی میټاوي کی. الله چې کم دی د دې انسان د جوارح اندامونو نه کم اندامونه چې د قیامت پر ورځ باندې د دې انسان په جرم باندې چې کم دی نو اقرار کوي الله د اندامونو نه هم چې کم دی نو ير کی. الله د هغه زمکه نه په کوم زمکه باندې دې انسان چې کم دی نو جرم کړی دی د زمکه د قیامت پر ورځ باندې گواہی ور کوي یوم اذن تحدث اخبارها. الله د زمکه نه د جرم هغه اثر ختم کی چې د زمکه نه چې کم دی د زمکه هم د قیامت پر ورځ باندې گواہی نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا انسان په زمکه باندې ګرځي نه چې کم دی نو د اندامونه په د باندې گواہی نه چې کم دی نو پرشتي پر گواہی کول شي نه زمکه پر باندې گواہی کول شي. دا انسان په زمکه باندې ګرځي د زمکه په مخ باندې د انسان په جرم باندې چې کم دی نو ایس یو گواهم نه. او بیا را خبر ذهن کې یار ساتي مجرم چې کله مجرم ثابتېږي نو دا په گواهانو باندې ثابتېږي بغیر د گواهان نه چې کم دی نو مجرم ته څوک مجرم دا نشي ویلی په دې وجه چې څنګه الله تعالی په انسان باندې کم گواهان پیدا کړو د انسان چې کم دی نو اندامونه د هغې نه هم ګناه یېره شوه فرشتو نه هم چې کم دی نو یېره شوه عملنامې نه هم چې کم دی نو ختمه شوه د ځمکې نه د هغې اثر چې کم دی نو ختم شو. نور د الله تعالی چې کم دی د رحم به ته څه تپوسونه کې ما یې پرې اخرنۍ عشره کې پاسئ الله رحمت چې کم دی نو په انتظار باندې دی الله رحمت په انتظار باندې دی. لوی نه لوی
جرم چې کم دی نو الله تعالی معاف کوي. نو د صغایرو مسله زمونږ حل شوه. صغایر واړه ګناونه په روژې سره ورېجېدل، تراویح سره ورېجېدل، اودس سره چې کم دی نو ورېجېدل، موږ د کور نه راوتلو یو قدم سره چې کم دی نو ورېجېدل. کبایرو کې الله طرف ته رجوع وکړئ. په الله قسم ستا ګناونه کر اسمان تیاره کو ته هم ورسېږي. یو استغفار هغه بم دی چې دا دې ورله کله راواچو، ستا د ګناونو به پته هم چې کم دی نو نه لګي. دنیا کې داسې واقعات تېر شوي دي، نبي علیه الصلاة والسلام او صحابو خلفای راشدینو په خپله باندې انسان ته ویلي ستا جرم الله نه معاف کوي، خو هغه انسان چې څنګه استغفار کړی دی فورا جبرائیل راغلی دی، د هغه انسان چې کم دی د توبې د قبولیت اعلان نبی علیه الصلاة والسلام ته کړی. د رسول الله مبارک صحابه کله چې هجرت کوي د نبی علیه الصلاة والسلام سره د مکې نه مدینې ته هجرت کوي، نبی علیه الصلاة والسلام به یو کس د مکې یو د مدینې چې کم دی د ریو په منځ کې مواخات او بایچاري او ورورولي چې کم دی نو قایم کړه. د نبی علیه الصلاة والسلام دوه صحابه دي، یو حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ، بل چې کم دی نو ثعلبه رضی الله تعالی عنہ. نبی علیه الصلاة والسلام د دوانو په منځ کې اخوت او ورورولي چې کله قایم کړه، نبی علیه الصلاة والسلام کله چې د تبوک جهاد ل چې کم دی نو دازي حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام سره تبوک ل چې کم دی نو جهاد لذي. حضرت ثعلبه رضی الله تعالی عنہ کور کې چې کم دی نو پاتې کیږي. حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ خبر رور هغه دینی رور ته ثعلبه ته وای رور زماره کور به خیال ساتي، زما کور ل چې کم دی نو تب سودا راوړي. هغه ورته بیغمه شه. کله چې حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ تبوک له لاړ د نبی علیه الصلاة والسلام سره او حضرت ثعلبه رضی الله تعالی عنہ د خبر رور کور ته چې کله سودا راوړه یو پیر چاو کې دن خپل ورندار ولیدا لاس ور وغزو دغه بي عزتي چې کم دی نو دا وکړه. دا خبر ذهن کې یار ساتي انبیا چې کم دی د نبوت نمخ کې هم معصوم، د نبوت نه بعد هم چې کم دی نو معصوم. صحابونه خطا شوی را خو دنیا کې چې کم دی نو الله تعالی اعلان د د خطا د قبولیت ګره کړی. یو کس خطا ځان سره آخرت لنه دا وړي فورا چې کم دی د خپل اوخ کو په ذریعه سره په الله باندې خطا معاف کړی راک او بیا جبرائیل باقیره چې کم دی نو اعلان کړی. ثعلبه رضی الله تعالی عنہ سوچ کوي چې دا مې چلو کو لاړ ځنګل ته چړې وباسي چې زما رور تر سو پورې د تبوک د جهاد نه راغله تر هغه وخت پورې چې کم دی زب ځنګل کې هم ځنګل کې رب ته چې کم دی نو پر یاد کوي رب زما رور دا خو یو مجاهدو د رسول الله مبارک سره چې کم دی نو تبوک لته لري زمانه خطا شوی دا رب زم مجرم یما ما چې کم دی نو د خپل جرم په وجه باندې ځان ذلیل کو رب بل در راته نه معلوم خوش ځنګل دی رب زما پر یاستان علاوه بل څوک چې کم دی نو ناوري پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه چې کم دی دا د تبوک نه راورسېدل تمام خلکو پس خپل خپل رونه چې کم دی نو لارې ته ووتل استقبال دپاره. ثعلبه رضی الله تعالی عنہ دا په خپل رور حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ پسې چې کم دی نو ونوته دی اریان دی چې زما رور وفات دی او که څه شو کور ته راغی د خپلې بیبي نه تپوس کوي زما هغه دیني رور ثعلبه اخو په ما پسې استقبال راونول ښځه ورته قصه کوي چې د هغه نه جرم شوی دی تلی ځنګل کې چې کم دی نو جړاو پر یاد کوي دی وایي زه ځنګل ته لاړم ما چې وکتل د در لاسونه شاته راسي سټ تاړم دي دی چې کم دی نو سجدې په حالت کې پروت دی رب ته جړاو پر یاد کوي. کله چې ما د جړاو پر یاد واورېد دی ما را چوتو ما را پاسا ما ته وایي تر هغه وخته پورې نه پاسم ستا سره سترګې چې کم دی نو نشم غړولی تر څو پورې زما لاسونه دې شاته نه تړلي زه دې نبي علیه الصلاة والسلام له بطور مجرم چې کم دی نو نه یې پیش کړی. واقع دې لپاره بیانوم چې دنیا کې راسې خلک دی خلفای راشدینو یې تا خدای نه بخي نبي علیه الصلاة والسلام یې تا خدای نه بخي خو هغو د اوخ کو په ذریعه سره د استغفار په ذریعه سره چې کم دی جبرائیل د اسمان نه راوستی دی نبی علیه الصلاة والسلام باندې زیری چې کم دی د هغې کس د بخانې چې کم دی نو شوی دی دی وایي نبی علیه الصلاة والسلام له ما راوسته لورې چې کم دی نو زما سره د ثعلبه هغه هم دا او زه هم یم موږ چې نبی علیه الصلاة والسلام له راوسته ثعلبه رضی الله تعالی عنہ وایي ما نبی علیه الصلاة والسلام له مه بیایي اول ما حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له بوځئ کله چې فاروق اعظم له راوسته عمر فاروق ورته ویله که دا ولې دې تړلی دی کله چې ورته قصه بیان کړه عمر فاروق وایي تا دومره لوی جرم کړی دی ستا رور چې کم دی په تبوک کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره ملګری و د تبوک چې کم دی نو مجاهد دی تا د هغه د کور به عزتي کړې ده د هغه عزت چې کم دی نو تا لوټلی دی تا رب نه بخي واپس شه دی وایي ما عثمان رضی الله تعالی عنه له بوځئ کله چې عثمان ذی النورین له راوسته
عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه سي جواب ورکو تا رب چې کوم دی نو دا نه بخي وې ما علي رضی الله تعالی عنہ لبوزي کله چې علي رضی الله تعالی عنہ لراوس هغه شان جواب ورک نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمه بوزي زما امید دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ما ته توبه حکم کوي الله به زما توبه چې کوم دی نو معاف کوي دی وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمه راوس کله چې قصه ورته بیان کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هم دغه جواب ورک زما د مخینه اخواشه ستاج کوم دی نو توبه الله نه قبلې تا الله تعالی چې کوم دی نو معاف کوي تا ډیر لو جرم کړی ری حضرت صالح رضی الله تعالی عنہ ته لور ګوري پلار د دین مخ کې ته زما پلار او زری لورم وس خلفای راشدین تا ته چې الله دې نه بخي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله دې نه بخي نه ته زما پلار او نزستا لور ز تخپل لار شړه ز بخپل لار شړم صالح رضی الله تعالی عنہ چغي وهاله زنګل طرف ته چې کوم دی نو ورسېره زنګل کې چې کوم دی نو رب ته جړاو پر یاد کوي رب زم مجرم یما رب زما ګناه کلوې دی رب ستا چې کوم دی نو د توبې دروم کولاو دی زکه ستا رحمت چې کوم دی نو پټول باندې وصیت دی رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو ورځ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی ما صحابونه که خطا شوی را خپل خطا پسې جبرائیل په خپل توبې په ذریعہ سره راکوس کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له بشارت ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جبرائیل راغی جبرائیل وای زخبر رب را ولېګلم یا رسول الله پتا ول سلام کوي دا غینه پس تاسو کوي چې یا رسول الله مخلوق چا پیدا کړي تا کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زم الله پیدا کړي مخلوق ما الله پیدا کړي یا رسول الله رزق مخلوق له سوق ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله رزق ور کوي مالهم مخلوق له کم دین هم یا رسول الله دریم تاسو الله کوي کچرته کې یو بندنه ګناه وشي هغه ګناه چې کم دین سوق په معاف کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله به معاف کوي لارش صالبه چې کم دی د خپل توبې په ذریعہ سره د خپل اوخ کو د جړه په ذریعہ سره چې کم دی خپل جرم پر رب باندې چې کم دین معاف کړي لارش زیره چې کم دین صالبه ورکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کې ناشته صحابه پاسې صالبه مال سوکرا ولی یو طرف ته عمر فاروق پاسې بل طرف ته حضرت ابوبکر صدیق پاسې یا رسول الله مونږ بلا شو زنګل کې به یو ګورو بل طرف ته سلمان فارسی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پاسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلمان علی تاسو دوه لاړ شي صالبه زنګل کې وګورئ دی وای مونږ روانیو مونږ له یو ګډباوش پن کې مخې لراغه مونږ تر حضرت صالبه رضی الله تعالی مطابق تپوس کو مونږ ته وی چې زنګل کې جړه پر یاد کړي زنګل کې چې کوم دی د رب سره مناجات کوي الله ته توبه طایب دی سجده باندې اکثر پروتي خود شپې چې کوم دی نو زنګل کې حیوانات خطرې دغه پلانې ونه چې د هغه ونه د لاندې نشپې لرازي هم پدې ځای ورته کې نه وسې زنګل کې تاسو نشي مونږه سلمانی فارسی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا دوانه چې کوم دی د ونه لاندې کې ناستل تیار چې کله ولګیرا حضرت صالح رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو راغې ونه د لاندې په سجده باندې پریوته رب ته مناجات کوي سلمانی فارسی وې زور عالم مارته صالبه پاسا الله جبرائیل را لګلو ستاج کم دینو توبه الله تعالی قبول کړی راک حضرت صالبه رضی الله تعالی عنہ پاسه رو سحر ټیم دی چې مسجد نبوی ته را ورسو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کم دی اقامت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موږ باندې چې کم دینو ودرېدا حضرت صالبه چې کم دی دی وې ز شرمنده ما شاته سب کې چې کم دینو ودرېدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر موس کوي سورہ فاتحه وې سورہ فاتحه نو ورستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ شروع کو الهاکم التکاثر کله چې داوې صالح رضی الله تعالی یو چغه ولک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حتا زرتم المقابر کله چې داوې صالح یو چغه ولا د چغه سره چې کم دینو خکتا پرشپانی چې کم دینو راو ورسی زمکه تر راو ورسی رخ صحابه کلم سلام وګرځو منګه وکتل د حضرت صالح رضی الله تعالی عنہ رنگ چې کم دینو زړه دے مونږ ته پته ولګیرا د روح چې کم دی د حتی زرتم المقابر سره پرواز کړي ر تلره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلمان فارسی ته وای سلمان ورشه وبراوړه در په مخ باندې لغون ته چڼکاو کا سلمان فارسی یا رسول الله او بو زکه فائدہ نور کوي ذکر د بدن یخشوره د هغه आवाज سره د روح چې کم دینو تلره د دا سال واک لور جمعه تراله یا رسول الله ما ته چاولی زما پلار د زنګل نه راغله جمعه زماره پلار توبه چې کم دینو قبول شویرا و زما چې پلار ته دا وایم چې ته زما پلار او زستا لور زکه مخکې مورته ولو چې نه می پلارې نه چې کم دینو لوریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته دا جمعه تبوزي چې خپل پلار ملاقات وکي لور ته پته نو چې وفات ته کله چې راغره پلار مخې ولید صحابه کپڑا کې رنغخته ریک دې چې شروع کړي په پلار پسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بچي خپکیګه ما تا دا خو خندا چې محمد رسول الله ستا پلار شي زما
لور چې کم دینو فاطمه ستا خور شي هغه زه راضي یم نوره جړه پلار پسې نه کومه نبی علیه الصلاة والسلام د هغې ثعلبه رضی الله تعالی عنه صحابو له چې کم دی مغفرت اعلان وکړ ما دنیا کې رسول الله مبارک چاته ولی ستا توبه الله نه قبلوي خلفای راشدینو چاته ولی ستا توبه الله نه قبلوي هغه کسانو جړاو پر یاد کړی په الله باندې خپله توبه چې کم دی معاف کړې ده نو ستاسو خوښه دا نه ده چې الله زموږ سره محبت شروع کړي ګران کار نه دی ګورې بني اسرائیلو باندې یو الله تعالی توبه چې کم دی نو لازم کړې وه د هغو توبه څه وه کله چې رزقي عبارت شروع کو الله ورته وفرمیل تورې روالې یو میدان ته وځئ کومو خلکو چې رزقي عبادت کړی دی کومو چې نه دی کړی چا چې نه دی کړی دا تورې روالې او چا چې عبادت کړی دی نو دا پې ووهئ او یا زره کسان چې کله ووهل موسی علیه الصلاة والسلام هارون علیه الصلاة والسلام په سجده باندې پرېوت الله د هغې نه پس بني اسرائیل چې کم دی نو وبخل زمونږ توبه ډېره زیاته اسانه ده د شپې په صحیح سګه چې کم دی نو پاسه غلی غونته کې الله ته ودرېږه نور خلک ودرې لږ غونته د خپلو چې کم دی نو جرمونو اقرار خدای پاک ته وکړ رب زه مجرم یم رب ستا نه چې کم دی نو معافي غواړم الله فرمایي بالکل انسانه ان الله یحب التوابین زما ستا سره محبت هم شروع شو التائب حبیب الله ته زما دوست هم چې کم دی نو وګرځېرې ما ستا جرمونه مکمل طور باندې چې کم دی نو وینځل ختم یې کړل نو ما یو زمونږ صغیر ګناونه الله د روژې په ذریعې سره تراو په ذریعه سره دغه شان چې کم دی د قیام په ذریعه سره لیلة القدر کې پرې سره الله معاف کړل او کبایرو کې به الله ته چې کم دی نو رجوع کو او بیا زه آخرنۍ خبره کوم خبره ختموم شاید تاسو هم چې کم دی نو ستړي شوي بله خبره ده چې کله تاسو صغیر ګناهونه ورېجېدل دغه شانتې کبایر د توبې په ذریعه سره په خدای باندې تاسو معاف کړل شیطان اوس تړلی دی ګورې دا خبر ذهن کې یاره ساتئ دا شیطان چې کله راوسپړلی شي کم سپی چې را په کور کې تړلی او دا ډېر وخت پس پر دی شي دا هر سړی بیا خړی دی به ښه تاسو ته چې کم دی نو قاري یو ستاسو نفس صفا ویني ستاسو عملنامې د ګناهونو نه صفا ویني دی به زور چې کم دی نو لګوي خبردار آینده کې چې کم دی یوه کپړه چې کله سپینه شي پرې باندې داغ ډېر زیات بد لګي یوه داغداره کپړۍ پرې باندې داغ ولګي پته یې نه لګي زمونږ دا نفس که موږ د توبې په ذریعې سره د ګناهونو نه چې کم دی نو صفا کو دی باندې به جرم ګره ډېر زیات بد لګي د شیطان به مقابله کوئ د رب نه چې کم دی نو دا به غواړئ ځکه یو سپیری په لاره کې تړلی دی وس که بلې لاره باندې تزي او دا سپی راپړه نه شي وس درې چې کم دی نو یو څو حالونه دي یا به ترې سپي ته ودرېږي لوړ په لاس باندې چې په تا پسې راځي ته به یې وهې دا هم د مسلې حل نه دی ځکه ته خو چې کم دی په لار باندې زیر یو کار دپاره وس سپي ته خو ته مخامخ نه شي ودرېدی ټوله ورځ ولاړې او که ترې سپي سره جنګېږې بیا هم د مسلې چې کم دی نو حل نه دی یو حل دا دی چې ته مالک ته آواز وکړې چې یاره دا سپی دې لږ وتړه زه پر لار باندې تېرېږم بیا وروسته ځان راپړه نه ځه همدغه شان دې موږ به د رب نه غواړو رب ستا سپی شیطان چې کم دی ربه د ده چې کم دی نو د غلبې نه موږ وساتې ربه دی موږ ته مغلوبه کې ربه دغه شانتې دویم سپی په موږ باندې مغالب کوه رب دی چې کم دی نو زموږ نه مغلوبه کا د رب نه چې کم دی نو دا به غواړو او بل به انسان په څه باندې چې کم دی نو بچ کېږي د نیکانو صلحاو مجلس چې کم دی نو اختیار کوي د نیکانو صلحاو په مجلس کې انسان د دې شیطان د غلبې نه چې کم دی نو بیا په امان کېږي نو ما دوه خبرې وکړې یو صغیر ګناهونه الله زموږ معاف کړل کبایرو دپاره چې کم دی نو رب ته رجوع وکړئ استغفار وکړئ الله توبه چې کم دی نو ډېره زیاته اسانه کړې د شپې په لمحاتو کې پاسئ پېشمني ته هر یو انسان پاسي یو پاو شل منټه مخکې چې کم دی نو پاسه یو څو رکعاته تهجد وکړه د هغې نه پس چې کم دی الله ته رجوع وکړه استغفار وکړه هسې نه چې د جبرائیل او د نبي علیه الصلاة والسلام پرې خیرو کې چېرته مونږ رانه شو الله دې مونږ له پر یو څو خبرو د عملو کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي